ملک آدم خان چې پرون د شپې د پولیس سره په مقابله کې په واکینډ کې وژل شوی دی سره د دوو ملګرو یو پښتون یو د پښتنې خاورې بچی و خو ځان ته لاره غلطه خوښه کړې وه انجام یې هم غلط و چې په ځوانۍ کې ووژل شولو د پولیس سره په مقابله کې یو دوه درې خبرې کول غواړم زما دغه ویډیو پیغام هر پښتون ځوان ته ورسوئ یو خبره ده چې دی کله وویشتل شولو نو چې تاسو څومره هم نیوز چینل یې وګورئ ویل کېږي چې یو دهشتګر وژل شوی دی د پښتنې خاورې بچی که هغه کریمینل دی که هغه هر څه دی هغه ته دهشتګرد ویل کېږي کله چې دی د پولیس سره په مقابله کې ووژل شي که هغه پولیس ته په 14 اف آی آرو کې مطلوب هم نو ته ورته دهشتګرد نشي ویلی دویمه خبره ده چې ولې دی دغه حالت ته رسېدلی و دی په سوشل میډیا باندې ډېر اکټیو و کله به چې د ویډیو ورکړه نو خلکو به ورته کینګ لیکلو بهادر به ورته لیکلو پلانې حالان کې دی کینګ منګ نه و دی به کینګ هله و چې د پښتنو سره ظلم روان دی او د پښتون وطن کې چې کومه بدامني ده په دې خبره کړې وې دی به کینګ و درېیمه خبره دا چې یې د پښتنې خاورې بچو خدای ته وګورئ د دغه لار نه راتېر شي څه مو وکړل څه ګټه مو اخر وکړله هېڅ مو هم ونه کړل خپلې ځوانۍ مو پکې وبېللې ګورئ اوس بیا هم تاسو لګیا چې دی یو افغان و ډېر تکړه خپل دغه یې وکړله مقابله او هار یې ونه منلو مه ورکوئ دغه شاباسي خلکو ته مه خېجوئ خلک په بر اسمان ته چې بیا نور خلک ملا وتړي او د ده د بدل اخیستو دپاره میدان ته راکوشي په سمه لار روان شئ چې ښکلی ژوند سره وکړو او دلته یو ښایسته فضا جوړه کړو